السلام علیکم، زه یم ستاسو هوسټ مشال خان. نن به موږ په پروګرام کې خبرې کوو افغانیان چې کوم نه السلام علیکم، زه یم ستاسو هوسټ مشال خان. نن به موږ خبرې کوو افغان چې کوم کډوال دي هغوی ته یو ځلې بیا ډیډلاین میلاو شوی دی او کم علاقونه چې دی د افغانیانو سلسله هغه په تیزۍ کې جاري ده. څومره کیمپونه هغوی دپاره جوړ شوي، چېرته جوړ شوي دي او دې نه علاوه چې کوم افغان کډوال دي نو د هغوی یو وینا ده چې موږ سره میرنۍ مور غوندې سلوک کیږي. د هغوی دا به ولې ده ځکه چې دلته هم هغوی 40-50 ایرز تیر کړل، هغې نه باوجود هم هغوی دا ګیله کوي. په دې هر څه باندې خبرو دپاره موږ سره باخبر خبریال سید کبیر علی شاه موجود دی. کبیر صاحب پروګرام کې هرکلی. مننه مشال، خوشحاله اوسئ. کبیر صاحب یو ځلې بیا افغان چې کوم کډوال دی هغوی ته ډیډلاین میلاو شوی دی. ډیډلاین څه دی او آیا که دا ډیډلاین هم تیر شو دوی لا نه نو بیا به څه کېږي مخکې؟ مننه مشال، دې ته مخکې هم ډیډلاین ورکړی دی، اوس یې بیا 31 اګست دې ته اخرنی ډیډلاین ورکړو او هغې ځکه ورکړو که تاسو ګورئ نن پرون زما په خیال چې بیا د اکوړه خټک چې کوم کیمپونه وو هغې نه کسان یې ویستله او بار یې ورته مخکې هم اعلانات کړي دي په جومات کې چې باعزته طریقې سره تاسو لاړ شئ خپل ملک افغانستان ته، ځکه چې تاسو موږ سره دلته 50-50 کاله ژوند کړی دی. نو لکه دا نه چې تاسو مونږ په څه سختۍ باندې مجبوره کوي او بیا مونږ تاسو وباسو، بیا زمونږ هم زړه خفوي او ستاسو هم زړه خفوي. نو اوس یې ورله 31 اګست چې کوم دی نو هغه لاست ډیډلاین دوباره ورکړلی شو او دې نه مخکې مونږ پروګرامونو کې ویلي وو چې د هغې په ذهن کې همدغه دي چې تاریخ په تاریخ، خو لکه زه ورته وایم چې دا خبره دې لایټ نه اخلي ځکه چې دا 31 اګست چې کوم دی نو دې نه بعد به بیا د ډنډې زور روجتېږي. مونږ اکثر په پروګرام کې دا خبرې وکړو نو مونږ ته بیا لاندې کمنټس کې خلک دا وایي چې بس مړه ګورو به کېږي به که نه، چې کله راشي وخت بیا به کېږي. خو ګوره هغې تاسو له چې دا ډیډلاین درکوي دا په دې وجه درکوي چې ستاسو کاروبارونه یې دلته خلکو سره به هم پیسې وي ځکه چې روزګار کې وي دا شي نه. خو هغې دا چې د میرنۍ مور سلوک یادوي نو هغه په دې وجه یادوي چې مونږ په پاکستان کې کاروبار شروع کړی دی، پاکستان مونږ آباد کړی دی، د پاکستان چې کوم بازارونه دي هغه مونږ آباد کړي دي او دې کې لږ شانتې حقایق ځکه شته دی مشال که تاسو وګورئ، تاسو نږدې دغه بورډ بازار ته لاړ شئ نو بورډ بازار کې چېرته په 100% کې به زه دا وایم چې 5% چې کوم دی نو هغه دغه دی دا څه وایي ورته پاکستاني دي، نور چې کوم دی نو 95% چې کوم دی نو هغه د افغانیانو دوکانونه چې کوم دی په بورډ بازار کې مطلب موجود دی ډېر زیات. نو هغې ځکه دغه دعوه کوي چې لکه پاکستان کې کاروبار شو، بازارونه آبادول شو او اوس تاسو مونږه وباسئ لګیا دی. ښه هغې دا هم وایي چې تاسو مونږ کله راتلو نو تاسو مونږ ته هرکلی کړی و، تاسو مونږ په خوشحالۍ مونږ ته ویلي و، اوس چې کوم دی تاسو مونږ وباسئ دا میرنۍ مور سلوک دی. خو دغه پوینټ د افغانیانو چې کوم دی دا غلط دی بالکل، ځکه دوی دې په ویزه باندې راشي، دوی دې ډاکومنټیشن کلیر کړي، دوی دې راشي او بیا دې دوی څوک وباسي نو بیا به زه وایم چې واقعي سره پاکستان ورسره د میرنۍ مور سلوک کې لګیا دی. ټیک شو. خو ګورئ ما مخکې مې یو مثال درکړی، اوس هم درکوم. زموږ په پاکستان کې چې کله په سوات کې حالت خراب شو نو سوات خلک په خیبر پښتونخوا ته راغله. صحیح. ټیک شو. هغې دلته مطلب پناهګانې واغشتې، ځینه برابر که ناستو، بیا خپل دغه سوات ته چې کوم دی واپس لاړل چې کله حالات ټیک شو. نو ګوره که تاسو له پاکستان ځای درکړی و، تاسو ته هرکلی کړی و، نو خو هلته افغانستان کې حالات خراب وو، حالات ټیک نه وو. لکه تاسو مسلمانان یې، مونږ مسلمانان یو، تاسو له پناه درکړه نو د هغې خو دا مقصد نه دی چې پاکستان تا واغستو. ګوره په افغانیانو کې ویم ډېر افغانیان داسې شته چې هغه په ویزه باندې دي، هغې ته دې څوک ووایي که نه چې ته لاړ شه، یا هغې دې څوک بهر کړي که نه لیګلي. که زه هم بل ملک ته لاړ شم، زه په هر پروګرام کې دا خبره کوم، که زه هم لاړ شم زه به هلته یو کال پټ تېر کړم، 2 کاله به تېر کړم، خو چې کله مې ګیر کړي نو اول به مې حوالات ته کړي، بیا به مې ډیپورټ کړي او عمري دپاره به راباندې سټمپ ووایي چې دی به دې ملک ته نه راځي. لکه ګوره پاکستان خو تا سره هغه نه کوي، لکه غیر قانوني تا 50-60 کاله غیر قانوني په پاکستان کې تېر کړه، تا ته پاکستان او ډیډلاین هم ورکوي، او ډیډلاین هم درله درکوي، رعایت هم کوي در سره او دا هم درته نه وایي چې دوباره پاکستان ته نه راځي، الټه درته دا وایي لاړ شه، پراپر ویزه ووهه راشه. لکه داسې کوم یو ملک داسې کوي ته ما ته وښایه. صحیح. کبیر صاحب کوم کیمپونه چې یو ان ایچ سی آر والا جوړ کړي دا هر یو ډسټرکټ کې دي یا نه داسې سپیسیفیک یو څو ځایونو کې دي کوم کې چې به دوی رجسټریشن کوي بیا به خپل ملک ته ځي؟ ګورئ چې یو ان ایچ سی آر والا تاسو ډېر ښه سوال وکړو. یو ان ایچ سی آر والا ورته ډېر ښه یو اقدام اوچت کوم او دا د افغانیانو دپاره
د سهولت یو ښه ذریعه ده. کله به چې دوی خپل ملک افغانستان ته تله نو په لاره باندې به دوی ویل چې یاره موږ ته ډېر زیات تکلیف ته یقینا چې و به مو ورته تکلیف ځکه چې موږ په خپله تللي یو. په ټرکونو کې به دوی ناستو کډې به وې، ماشومان به ورسره وو، زنانه به ورسره وو او 5 ورځې 6 ورځې به دوی په روډ باندې تېرولې. البته دې نه بیا زیاتې تېرولې. ټیک شو. سکیننګ نه کېږي، سکیننګ مسله ده، ودرېږه ډاکومنټیشن کلیر کېږي، ورېږه د ټرک مسله ده، ورېږه دا دي. نو هغه سیسټم یې ورته ختم کړو. اوس یې ورته باقي د UNHCR والو خپل یو کیمپ ټایپ جوړ کړی دی په لنډي کوتل کې، پېښور کې. صحیح. هلته به دوی ځي، دوی به هلته کې خپل ډاکومنټیشن یو کس به ځي، لکه فرض کو زما کډه ده نو زه به د خپل فیملی هر څه راواخلم، هلته به لاړ شم، هلته به ورته دا ووایم چې دا زما مطلب دومره ماشومان دي، دومره مې چې کوم دی نو دومره سره زنانه دي، دومره سره سړي دي، د کور مې دا سامان دی، دا پوره یو ډاکومنټیشن به ورته کېږي. هغې به هلته دغه کې ویریفای کړي، ساینونه د سټمپونه به ورته ووایي. بیا به دوی دې ځای نه کډه لوډ کړي او په یو ګوه کې به خپل ملک افغانستان ته ووړي. مطلب بس ترخم باډر ایزي به شي که نه، دا څلور ورځو ویټ چې به کولو. نه هر څه ختم، هر څه ختم. لکه چې سهار دی روان شي نو اچھا خبر چې مازدیګر به دی جلال آباد کې دی به رسېدلي. خو دې کې یو بل اهم پوینټ چې بعضې افغان کډوالو به ویل چې موږ سره د ټرکونو دپاره کرایي نشته دی، او بیا ماشاءالله موږ مسلمانان هم ډېر زیات اوس، لکه موږ خو غلطې فایدې هم بیا د خلکو نه الو د مجبورۍ نه، چې یو کډوال مطلب یو ټرک به مخکې په 2 لکه تلو نو بیا اوس په 4 لکه باندې ځي. ولې که نه هغې ته خو پته چې دا مجبوره دی، بس بیا همداسې ده. بالکل. نو الله دې هغې دې الله دې هغې له هم عقل ورکړي او الله دې پوه کړي چې لکه داسې قسمه ده چې دغه سره جذباتو سره لوبې نه دي کول پکار. نو لکه هغه کرایګانې هم ورته پرېښودې. د پاکستان نه در تورخم باډره پورې چې کم ټرک کې کډه ځي او دوی فیسلیټیټ کوي، به حکومت کوي. دا هغې وویل. ټیک شو جي. نو لکه دا یو ښه اقدام دی. لکه ګوره دی وایي که نه میرنۍ مور سلوک، نو میرنۍ مور سلوک خو هغه دی بالکل چې لاس نه ونیسي او په د مټه ونیسي او ډنډې درته نیولي او دا نه ګوري چې د سره زنانه دي که ماشومان دي او وحید کور نه د سامان راوباسي. بالکل. خو هغه شی خو پاکستان نه کوي لګیا دی. دا ډیډلاین ولې بار بار ورکوي؟ دا هم د دې د وجې ورکوي چې ګوره لکه تاسو پوه شئ زمونږ میلمانه یې، زمونږ وروڼه یې، مونږ غواړو دا چې زمونږ تعلقات هماغه رنګې بحال وي. دا نه چې تاسو هلته نه پاکستان پسې کنځل کوئ او بد رد بیا وایي چې یاره مونږ سره یې لا یې ظلم کړی نه دی او وایي چې ظلم یې کړی دی، نو دا چې لا وشي نو پته نه شي څه صورتحال وایي. که ګورو 2023 نه تل 2026 پورې څومره افغانیان کډوال چې دغه خپل ملک ته تللي او دلته چې کوم دي نو هغوی سلسله څنګه روانه ده؟ زما چې څومره اندازه ده او کوم چې د پروف خبر حده پورې فیګرز دی نو هغه زما په خیال چې 10 لاک دي. 10 لاک د 2023 نه والا د دغه 2026 پورې 10 لاک غیر قوني افغانان چې کوم دی هغه خپل ملک افغانستان ته تللي دي. نو تاسو سوچ وکړئ چې لکه 10 لاک په پاکستان کې و لا اوس هم شته دی. لا شته دی. بالکل. ټیک شو جي. نو هغه چې کوم 10 لاک تللي دي هغې نه دا تپوس څوک وکړلی شي چې تاسو سره پاکستان کم ظلم کړی دی یا تاسو سره یې کم زیاتې کړی دی؟ آیا ستاسو کډې په روډونو باندې لړا کړې ده؟ نه. ښه باعزته طریقې سره یې ورته ویلي، ښه په اکوړه خټک کې ورته بیا دوباره پرون نه چې کوم دی اعلانات شروع شو. ټیک شو. سوري. او ورته دغه وویل چې لکه تاسو باعزته طریقې سره لاړ شئ، موږ مه مجبوروئ په دې باندې 31 اګست ته موږ لاس ډیډلاین درکړو، مه مجبوروئ چې دې نه بعد موږ د ډنډې په زور روشت شو. ګوره دا خو د ریاستونو خبرې دي، زه بار بار دا خبره کوم ریاست سره نه کېږي. نو دوی له هم پکار دا دی چې ریاست نه چلنج کوي. بس درته وویل ډیډلاین یې درکړو باعزته طریقې سره. بیا که تا د ډنډې په زور وباسي او ستا دلته کوم کاروبار یا څه روان دی نو بیا به هغې پسې هم خفای چې یاره زما هغه پیسې هم پاتې شو کاروبار. نو لکه بیا به په پاکستان باندې دا دعوه نه لګوي چې یاره موږ ته خو ډیډلاین نو راکړی، موږ ته خو ځکه چې ډېر وګورئ ډېر ډیډلاین دی ته ملاو شوی. دا خو زما په حساب سره دا 6م ډیډلاین دی زما په حساب سره. او دې کې هم دوی ګیلې کوي او دې کې هم بیا دوی ګیلې کوي چې د میرنۍ مور سلوک. نو که دا د میرنۍ مور سلوک وي نو دا ټوله دنیا به زمونږ دا ویډیو ګوري، ملک چې دا کومه پیسه دا مونږ چې خوشوي ده ټوله دنیا به زمونږ دا ویډیو ګوري. که دا د میرنۍ مور سلوک کې نو دوی دې موږ ته په کمنټس کې ووایي چې دا د میرنۍ مور سلوک دی. نو لکه ګوره دا اوورال چې کوم سچویشن و موږ ته اوس ته بیان کو، خو لکه پکار دا ده چې باعزته طریقې سره لاړ شي. زمونږ هم وروریان دي او
مونږ مطلب مونږ هم په خپه کېږو چې بیا سبا ورسره حکومت بالکل ظلم کوي همداسې ده. نو مونږ به او بیا به مونږ ته وایي چې تاسو زمونږ اواز نه اوچتوئ نو لکه مونږ خو بار بار ورته ریکوست کوو په خپل پروګرامونو کې چې باعزته طریقې سره لاړ صحیح، شي ډیره پرمخ مننه کبیر صاحب د وخت راکولو. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې مست شیر کړئ. تر نیکسٹ پروګرام پورې موږ ته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.